نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا پایا چې ګرځي کنه نو د دې پای کې هغه کمراټ چې ته ایکسل وای نو د دې د پای دا ټول زور چې د ایکسل باندې او دا ایکسل چې دی اصل کې د پای ټول ګرځېدل د دې نه غیر چا پیری نو دا رسالت نه دی دا په حقیقت کې د امت لپاره ایکسل دی د امت ته ټوله پای د دې نه غیر چا پیره ګرځي. نو اقبال الله دې په رحم وکړي ډېرې خوږې خبرې دې کس پیدا خو نه نقصان پکې پیدا پکې نه مونږ اورو منګه خواورو کنه نو هغه کې از رسالت در جهان تکوین ما اقبال وی چې ګوره په جهان کې زمنګ د سټیبیلیټي غټه وجه رسالت ته او بیا وی از رسالت دین ما آیین ما زمنګ دین او آیین د رسالت نه ګرچا پیره ګرځي. رسالت درې کمپوننټس سے درې سی تھی یو دے فرشتے جو وحی لاتی ہے یو دے کتاب جو وحی کا ریکارڈ ہے اور ایک ہے رسول جس پر وحی آتی ہے. دا درې واړه چې یو ځای کې مونږ وایو کنه امنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله دا درې واړه چې یو ځای کې دې ته رسالت وایي او دا د اقبال خبره از رسالت دین ما آیین ما دین بغیر کېږي نه وته چې د غل ورکې کنه دا واسکټ درځي لو ورکې وای چې مال دې سه واسکټ جوړ کا تا ول خپل ویسټ کوټ ورکړې چې دغه شان به جوړه چای دې سه جوړ نه کی نو بیا به ته واپس کې چې ما خو ته دې سه ویلو نو علام دا یو نمونه را لګلې دا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ستاسو اعمال به الو زما په در کې قبول چې دسی کدی سي نه څنګه چې تا واسکټ درځي ته واپس کړو دې بزدا تاسو ته واپس کو وې دوه ځایونه کنه یو ته مذبح خانه وي یو ته مطبخ خانه وي مذبح کې ساروی لالی بیا ټک ټوک کیږي او بیا هغه بار یو سړی ناسیا په مهر لګی چې دا دل تعالی شو نو مطبخ والا هغه مهر پیوینه بیا قبول کینوالته بیا په دې کې واچي نو پخای کی ما بخیر په سواړې په باره کې مونږ وی چې لکړې شخره مونږ خړلې دي سپی او چې دا موټ دغه نه دا کراچۍ دا کوم هایوي چې د بسونه چې پیزي په دې کې ډېر شي په دې هوټلو کې ډېر شي سپی به مونږ غوړولې شي نو وی سو پورې چې دا غي ناظم صاحب هغه مهر پېنې نو مطبخ والے نالي دغه شان الله پاکو هغه اعمال نه قبلې چې د رسول الله مهر پېنې از رسالت دین ما آیین ما او بیا تاسو اوس په مفصل ناموز پر امام استاد په سیو کو دسه بو یو کسي چې هغه د په سجده او هغه په قاعده ناسی او سجده نه کوي نو ټول خلقو د جمون دیونه شو نو د امت امام رسول الله دی نو چې ته هغه په طریقه نه کې پاپه سخته کېږي پورته کېږي نه نشي کېده وې داغه د اهمیت اندازه دینه ولګوا چې دلته تراتلینو ته فیوربل سرکمسټانسز وته وي دا جوړ کړ یو دا چې انسان له د مور په خېټه کې چې کمزې راخ کړو نو هغه د پاره د ډیلیوري هغه سیستم چې دی کنه نو ثم یسر غلار چې وته مونږه آسان کړه ثم سبیل یسره دا ډیلیوري چې کیږي کنه دا ابسترکټ ډیلیوري کله کله یي نو بیا سی سیکشن نه بغیر نه کیږي اکه دا وخت وسنه ډاکټران نه
نو دا ټول ښځې به په د اولاد کې مړې وي او ډېر شی پکې مړې دي. وایي د مغولو بادشاه چې و هغه به د اپنډکس نه مړ کېدو، هغه اپنډیسیکټومي نه وه په ورځو کې. نن سبا کلاس 4 غریب سړي له اپنډیسیکټومي خلق کوي. الله تعالی دا تنظیم کړو چې ثم سبیل یسرا، بیا تا ته په دنیا کې دلته اکسیجن پکارو. ما به خیال 45 میله پورې دوره د اکسیجن ټینټ یې دله رخ کړی چې دلته اکسیجن واخلې. بیا د اکسیجن د انټري دپاره نوز پکارو، نو نیزل ارفیسز ورته وایي دا یې کولاو پرېښي دي چې په دې تا ته اکسیجن دننه ځي. بیا هغه ستا هغه لنګ سیسټم یې را کړی چې پای کې ډېر شی کیپلریز او بلډ چې پای کې ستا اکسیجنیټډ بلډ اخوا لاړ شي، ډي اکسیجنیټډ بلډ راشي او ته بار ته راوباسې. د دې خېټې سره یې دومره ښه سلوک کړی چې دلته کې دا اورفیس چې دی دا کمسوری چې دی دا ستا په وس کې دی. نو دا ته چې څه خورې جو خورئ، خو دا ده چې یو پیره دې وخوړل نو بیا واته یې د هغه سره دي. دغه سیسټم سپینکټر سیسټم ورته وایي، کو فرض که دا کنټرولیبل نه وی نو څوی څوک به هم جومات ته نشو راتلی چې هېڅ پته یې نه لګي. خو دا ټول انعامونه د الله تعالی په خپله په یو لفظ کې ویلي وو چې وان نعمت الله وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خو د یو ذکر یې نه دی کړی او د پیغمبر ذکر چې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. د دې نه پته لګي چې دا ټول انعامات یو طرف ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتله بل طرف ته. نو په 12 ربیع الاول یا په 9 ربیع الاول ما په خیال چې هغه دی چې په دغه راتلل او تلل په دې کې وو، نو چې په دې باوجود تا ته د هغه پته نه وي د هغه د اهمیت، دا به ډېر زیات ظلمي. نو دا موږ په دې نن کوشش کوو چې یو طرف ته قرآن دی نو بل طرف ته صاحب قرآن دی. د قرآن نه مزاغ خلقو واغسته چې صاحب قرآن پیژندلی و. هغه عایشه به وه، عایشې به ته چې چا ووایي چې رسول الله څنګه و، نو هغه وایي کان خلقه دا نور را سره ته وهی قرآن که نه. نو هغه چلتا پورتا قرآن، یو دی که نه په کتاب کې قرآن، یو دی چلتا پورتا قرآن. نو چلتا پورتا قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت و. او بیا بله خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راته که نه وایي تاسو چې دوای دا بوتل خورئ نو په دې دوای په دې بوتل یې لیکلي شیک ویل بیفور یوز، وی ړقوه کینې دا دوای بیا سر نه کوي. نو هر قیمتي سړی له اول ړقولی شوی شیک ویل بیفور یوز. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راته نو له اول یې ړقولی و. نو له اول څه چلو شو، د هغه نیکه و ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام په ذمه څه دي، هغه به اوس خانه کعبه رغی. نو له اول یې ړقوي نو څه ورته وایي وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. اول یې شیک کو، نو شیک یې څه کو، دا د پلار دی او دا الله دی څو کلې، هغه وی الله علم پلار نه علم. یو پلار خو ورته وی چې زه به د سر سم چل وکړم، نه دا د قوم دی دا الله دی څو کلې، وی قوم نه علم الله علم. نو هغه ورته وی چې یقال له ابراهیم، دلته یو سړی دی ابراهیم نومې دی، دا ورانې به هغه کړی. نو بیا دا بادشاه دی او دا نمرود دی او دا الله دی، وی څو کلې، وی الله علم او نمرود نه علم. د هغې نه پسې ورته وی دا د ښځه ده، دا د بچی دی او دا دشت و بیابان دی چې په دې کې نه اوبه شته او نه پکې خوراک شته، دی به دلته پرېږدې. وی دا کار به څوک وکړي، دا د کولو کار دی. هغې غریب یې ورته وی الی من تکلنا یا ابراهیم، موږ دې چا ته پرېښودو دلته. نو هغه چې 2-3 پیرې ورته هغې ووي نو ده ورته په جواب کې وی هغې ورته بیا وی الله امرک بهذا، خدای راته ویلي دي چې دې دلته پرېږده. نو د جواب ورکوي الله امرنی بهذا، خدای ما ته ویلی دی. نو مطلب دا چې هغه شیک ویل بیفور یوز، نو چې هغه کوم هغه ټول کارونه یې وکړل او خانه کعبه یې وله جوړه کړه، نو چې مدرسه یې جوړه کړه نو اوس وله استاز پکار دی. او یا هغه د پوه کولو دپاره وی چې مصري کار وکړي ته به وله دغه نه ورکوې دیاړي. نو که بله وی چې ابراهیم علیه السلام ته الله وی چې څه غواړې، نو په کار نه چې ویلی چې دا ټوله مکه په ما پسې ولیکه، دا شاملات هم چې په ما پسې ولیکې. مونږ په شان سړی چې یي خو مونږ به ته شاملات غواړو، که سینټ سیټ به هم ماله راکې، اره قومي اسمبلي هم راکې، کو ګورنري دې راکړه چې اوس سره ملګری کېږم. نو ابراهیم علیه السلام ورته څه وی دا مې نه دي په کار، خو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، خدای پاکه دې مدرسې له استاد راولېږي او په دې خلقو کې راولېږي. نو لکه دا څوک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بخپله تعارف کوو نو څه به وي، میں ابراهیم کی دعا ہوں کرا،
دا ځای نه راغلی و په دې حالت باندې نو هغه چې دلته کې راغی نه په خپل هم په کړاو شو ځکه شیخ ویل بیفور یوز نو پلار غریبي چې و عبدالله نو هغه چې څومره کړېدلی دی ځکه چې د هغه په ځای نیکه عبدالمطلب و هغه وی چې دی به الهلی نه سکران کارو نو دا اوښان او د هغې دغه اچوه خسڼې اچوه سل اوښانو ته رسېدلی و که نه چې سل اوښانو ته ورسي یو اوښ په څو دی 6 لکه چې شي نو شلو د سلو چې وکړې نو 6 کروړه نو دا به ورکې نو الله عبدالله غریب آزاد شو بیا چې هغه وشو دغه نه د پسمرګي وشو د هغې نه پس بیا په هغه څنګه سختې راغلې هغه چا اغستنه چې لکه تی وله څوک ورکړي ځکه د غریب سړي زوی پلار یې نشته چې کومه حلیمې سعدیې هلته کې بوتو نو هلته کې ډېره دلچسپه خبره دا وه شیمای خور وه نو چې کله د بیا وروستو د جنګ حنین وګاټو نو په هغې کې وایي چې 6000 قیدیان او 12000 بکریاں دا دې ته میلاو شو په غنیمت کې نو په دې 6000 قیدیانو کې نو په خیر په دې جماعت کې به ټول چې موږ راځو زر کسب هم نه وي که نه چې 6000 کې نو لکه 6 جماعتونه چې ډک شي دومره مخلوق چې تا سره راشي نو هغې ورته وی چې یاره جي په دې کې خو یو جینۍ ده او هغه وایي چې زه خو د رسول الله ستاسو سره د مشر خور یم نو حضرت ول ډېر ښه جواب ورکوي وایي زه خو د پلار د مرګ نه پس پیدا شوی یم زما خو نه خور وه نه رورو نو خبر نه یم خو هغه وایي نو یاره وی رایولی چې راله نو هغې ورته ویې زه شیما یم زما مور تا لتی در کړی او کستا یقین نه کېږي جو ته ما قلارولې دا ته په ایج کې لږه مشره به وه ته ما قلارولې او جو په دې ځای دې راله چک لګولی و او جو هغه برته زه وښیم جو هغه ته وریاد شو سړي د وړوکوالې خبرې وریا اوهو نو حضرت فورا پاسېدو او هغې ته یې خپل څادر وغوړاو بیا وایي چې ستا خوښه ده چې ته څنګه خوښه یې نو که ته ځې که موږ سره پاتې کېږې نو هغې وایي چې زه یوازې خو نه شم تللی دا ټول خلک چې پاتې شي نو په کلي کې به زه څه وم جو ستا کلیوال به هم ستا سره دغه کم دې نه پته لګي چې هغه څومره سختې تېرې کړې وې نو چې کله هغه بیا دنیا کې دغه شیرو شو نو بیا کار شیرو کو او دنیا ته راغې نو په دنیا کې د رسالت کار چې کوم د هغې نه مشکل ترین کار بل نه و وی ولې مشکل و وی زما سره به څه مشکلات دي په هغه ورځو کې چې کوم تیاره وه دې ته فترة الوحی وی چې د عیسی علیه السلام نه مخکې 600 کاله دې ته قبل مسیح وی د عیسی علیه السلام نه 600 کاله وروستو په دې وخت کې دا ټول اهم خلق د هوښیار خلق پیدا شوی دی افلاطون په دغه وخت پیدا شوی سقراط په دغه وخت پیدا شوی ابل څوک ها بقرات ابل ارسطو زنده باد ارسطو هلته پیدا شوی دغه چې و چین والا کنفیوشس دا ټولو خلقو اوس هم فلسفه په هغې ده نو دومره ښکلی کتاب ورله پکار و چې د دې فلسفې مقابله وکړي او هغه ته قرآن بیا میلاو شو نو هغه چې کله په دغه وخت کې د نور به څه کې خو بعضې خبرې خو داسې چې اوس هم دي مثال په طور هغې بربنډ طواف کو جو بربنډ خو اوس مونږ خوشحالېږو چې څومره سړی ترقي کوي جو دومره بربنډ کېږي خو ورپس داسې ناشنا خبره وه چې دلته فلحال غالبا نشته وایي چې هر چا به ډېر شی ښځې کولې بې شماره ښځې وې دا خو لکه د جهالت دور دی نو یو سړی دی 80 کالو دی هسې د پوه کولو دپاره 80 کالو دی جو د 100 کالو یا د 1500 کالو جینۍ وکړه دغه به د خو څه پابندي نشته جو په 65 سال کې دی مړ شو نو د خو مخکنی واده چې دی نو هغه دی چې د 100 کالو یا د 1500 کالو کړی و نو په 21 کال خو د زوی شو نو هغه زوی به اوس د 140 کالو وي نو چې دی مړ شي نو دا ښځه نه ده دا اوس چې کړې ده دا به په میراث کې دی بل ته پاتې شي د ده به ښځه شي لکه مور به د زوی ښځه شي څنګه چې د ځمکې رده شوې داسې دا مور هم شوه نو مطلب چې د مایرې مور سره چې یو ځای کې نکاح کېږي که نه بیا دا چې 2 تنه خویندې په یو ځای یو سړي ښځه کېدی شي ایا وایي ژوندی لور ښخول تاسو ته به یاد دی نه ما ته خو پوخا یاد دي چې د بلوچستان یو سردار و هغه وی دا زمونږ کسټم دی مونږ دغه ښخو بلوچستان کې چې واقع د ضیاء الحق خو کو څوک ډېر پوخا نو هغه اعتراف کړی د سینټ ممبر و چې مونږ ښخو داسې نو د دې حالت کې چې هغه راغی څومره بد حل دی او په دغه بد حالاتو کې هغه ته چې کوم سپورټرز میلاو شو وایي ګوره دغه سړی کېږي نه غټ سړی د ده نه ډرایور ډېر خبرې د خپل ډرایور نو د خپل ډرایور اکثر په بله پارټۍ کې ځکه دی وایي ته یې نه پېژنې زه یې پېژنم او دا ښځه به اکثر په بله پارټۍ کې دی وایي دا زما میړه دی
خو لکه وایي زه دې تر دې پوځ یم او دا زامن یې وایي نه مري. وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد ذاتو چې هغه خبره وکړه او خو دې جې په ایمان راوړ هته مطمئنه وه که نه. دا واحد ذاتو چې په کور کې نوکر ته ویلی چې زیدو د بار سړی هغه وی چې دې دروغ نه شي ویلی. یعنې کلوز ریلیټیوز چې دی کلوز کسان چې دی هغې ټول ابوبکر صدیق ملګری و د ګپ شپ چې خبر شو په ایمان راوړ نو سپورټ فورا میلاو شو فورا سپورټ میلاو شو. او بیا دا چې هغه بیا د دې دغه دپاره چې کوم کسان په دغه وخت کې چې کوم کسان دي د هغې سره او کوم خلق دی نو دغه خلق څه دی دغه خلق د عربو خلق چې دی هغې یو طرف ته خو پکې څه خوبۍ دي غټه خوبي پکې ده چې دغه قدر کوي د ګاونډي او بله غټه خوبي پکې دا ده چې هغې بادران دي لکه د بې غیرتۍ مرګ نه مني. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دغه وخت کې دغه ځای ته راغی نو هغه چې کوم کارونه کول نو هغه وایډ سپریډ لکه ټول ځایونه هر څه یې کور کړل. وایي ګوره ستا مولانا مودودي مثال والا وایي هغه څه چلو که تفهیم القرآن یې ولیکو نو چې قرآن یې ولیکو چې هغه کله وفات کېدو نو څه ترې نیمګړی پاتې شوی دا راته تاسو ووایئ سیرت سرور عالم و که نه. نو اقبال چې و نو اقبال خپل کار نو پوره کړی مولانا روم چې هغه نو پوره کړی نو ټول خلق دا وایي زندگی نے وفا نہیں کی ورنہ اس کو بہت سے کام کرنے تھے. دا صرف د رسول الله ذات و چې د وفات نه مخکې هغه وایي چې ما خپل کار کمپلیټ کو 1,00,000 کسانو ته یې څه وی هل بلغتو چې هغه ورته وایي چې او انک بلغت وادیت الامانة ونصحت الامة دینه بله غټه ګواهي شته. نو هی از د اونلی پرسن هو کمپلیټډ چې کوم جاب ورته میلاو شو که نه هغه یې کمپلیټ کو او بیا یې څه وي اللهم اشهد خدای ته ګواه شي یعنې داسې یو فیلډ نه دی چې هغه د هغه نه نیمګړی پاتې شوی او هغه یې وکړو. نو لکه مثال په طور بعضې خبرې چې زموږ په ذهن کې نه راځي لکه اوس هغه وایي چې په بلدیاتو هم پوهېدو چې زه کور جوړم او شمشور بابو صاحب کور جوړی او په دې روډ کې د لارې په منځ کې نو دی هم تنګ یا زه هم تنګ وم دا یو مینټلیټي ده زمونږ که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وویل چې کله تاسو کورونه جوړوئ نو په منځ کې لار اره ته پرېږدئ چې سړی دومره تا ته ایډوایس او دومره دغه درکوي که نه ګایډلاین درکوي چې ستا د کوره د لاسه نه بیا د هغې لپاره ورته دغه ښوولی دی مقدار چې 2 باردار اوښان پکې ایټ ا ټایم تېرېدی شي. اینه د دې نه بله غټه خبره شته چې تا لپاره د بلدیاتو دا انتظام کوي چې دومره غټ روډ پرېږده نو چې 2 اوښان یې په هغې پار کېدې نو 2 سوزکي خو پکې تېرېږي که نه. نو زمونږ دا خو کراس نه کوي 2 ټرالۍ ستا خبره زمونږ پکې خو کراس نه کېږي ستا په ګیټ ته به واپس اګاډی راځي ځکه چې نه ورخان دیواله خوا کوي نه پدلېسیم دیواله خوا کوي. چې کله خالد ابن ولید رضی الله عنه ته شکایت وکړو چې بچي مې ډېر دي او کور چې دی مونږ دا ځمکې ټولې په کورونو دغه کړې ځکه خو غنم د بار نه راځي ځکه چې ستا کومه ښکلې ځمکه وه او پلاني وایي انګڼ کور راښ کړی دی او دومره غټ غولی دی نو ځمکه خو تا په دې کې راګیر کړه نو ستا ښکلی فصل خو په دې کې کېدو. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خالد ووی نو خالد ته یې څه وی ارفع البناء چت پې جوړ کړه د پاسه ملټي سټوري بلډینګ. جاپانیان ګوره ملټي سټوري بلډینګز جوړوي وایي ځمکه په اوس هم دا وایي د 50 ځمکه هم تباه کړه دغه کوم هاوس سوسایټي نه دي هاوسینګ سوسایټیز دی پاکستان تباه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته څه وایي ارفع البناء چت پې جوړ کړه اکموډیشن به دې زیات شي مطلب دا چې ځمکه بچ کړه که نه ځمکه خو ته نه بچې انګڼ کور راغی او په هغې کې ټول چې ستا رامدنې زرې وایي یاره وایي اوړه به د بار د پنجاب نه راځي هغه باخلو تا خو ځمکې پرې نه ښودې. یعنې مطلب دا چې دومره وایډ سپریډ تعلیمات تاله درکوي. بل ځای ورته وایي که نه لکه اوس فرض کا د بار نه وایي تقریبا دا چې کوم کسان راغلي وو مدینه مکې ته چې هجرت کړو 200 لګبګ 186 کسان دي او د مدینې کسان ته وایي چې عزیز ولی ورسره موږ ته عزیز ولی وایو ا دې ته څه وایي مواخات. دا یو بل کنسپټ وکړو چې مدینه کې دی خلکو ته څه پرابلم نه ای ولا جوړ کو بیا وی چې عبادتګاه ډېر ضروري دی نو بیا ولا مسجد نبوي ولا د ټول نه مخ خپل ځان له کور وروسته جوړ کو مسجد نبوي بیا هغې نه مخکې جوړ کو او بیا وی چې لکه دغه دپاره د اکانومي دپاره بازار مخامخ جوړ کو د بازار ریټونه به یې پخپله چک کول مخامخ د یهودو بازارو هغه فیل شو خلکو بیا دلته سودا کوله او بیا چې څه وي الجالب مرزوق
والمحتکر ملعون څوک چې سامان راوړي او په دې جومات په دې بازار کې خرڅي ایکسپوز کوي دله به خدای ډیر شی رزق ورکړي او څوک چې کور ږدي چې ګران نرخ ته مې ایښي دي چې که خیر ګران شي زه به یې راوړم دا ملعون دا لعنتي دی ګوره د بازار هغه قوانین چې درته جوړ کړل نو په دې باندې کړه او بیا چې کله دا ووایې چې ګوره ته بازار کې یې نو ته به تاجر نو تاجر ته چې کومه خبره کړې وه نو هغه یې وایي چې شهیدانو ته هم نه ده کړې التاجر الصدوق الامین مع النبیین دا به د پیغمبرانو سره یو ځای والصدیقین والشهدا ستا لکه هغه پرابلم چې دی که نه کوم دغه د معاش د هغې د حل کولو دپاره درته چل وخو او بیا یې تر دې پورې وي چې کره که ستا کور ارتي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم من سعادت المرء د یو سړي ګوره دا کور نه دی په دې باره کې څوک چې کور جوړوي نو زه هم یاره دومره محنت پې وکړه چې د قبر نه لږ کم او قبر له خو ډېر محنت پکار دی وایي چې او داسې کې مونږ یو دعا غواړو شاید چې ستاسو له به زمانه ښه درځي اللهم اغفر لي ذنبي ورپسې څه دی ګوره وسع لي في داري وبارک لي في رزقي دې وجې نه وایي د یو سړي د خوشقسمتۍ علامت دا دی چې ارت کور ښه ګاونډي ښه ښځه په کور روزي او ښه سورلي دا چې چاته میلاو شي نو من سعادت المرء دا یو سړي د نیکبختۍ غټ علامت دی الدار الوسیع والمرکب الحنی چې ښه گاډی د سره پوخا بخ اسو چې ستا په کنټرول کوي او اوس چې ستا خپل موټر سایکل او خپل گاډی د سره نور د خدای نه بیا ته څه غواړې نو ته ویلی شي چې په دې ټولو کې ستا دغه وکړو ستا فیور وکړو تا ته ټولې خبرې وښوې نو اوس هغه قرآن چې راغلی و نو هغه د هغه سره چې کوم سلوک کړی لږ هغې ته به هم ګورې مثال په طور په قرآن کې دا خبره چې دا یو ناشنا خبره وه چې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا نو قرآن ان صاحب قرآن نو دا دومره نعمتونه دا ما چې د اکسیجن نه په دې خوا تاسو ته وي د یو ذکر نه کوي او د هغه کوي نو چې زما ستا په ذهن کې دا یي چې په موږ باندې غټ احسان ګورې دا دی چې موږ د رسول الله په امت کې یو او موږ بیا د رسول الله سیرت وایو موږ د رسول الله سیرت او د هغې راغلی قرآن د هغې د زده کولو یا د هغې دپاره شب بیداري کولو د هغې وایي ګوره د قرآن د اهمیت ته ګوره دلته چې اوس ما تقریر کوو ځکه ما زمانه مخکې ثنا الله صاحب موږ ته چا اعلان وکړو چې پلانې دی راشي ته ووایې تو دا وکړو که نه صلاح وکړو رسول الله چې راته نو چا اعلان کړی رسول الله چې راته د دنیا سټیج ته چې به راځي نو حضرت عیسی علیه السلام څه وی یبشرکم برسول یأتی من بعدی اسمه احمد نو قرآن تا دا ښایي چې د داسې اهم شخصیت دی چې دی دې پلینټ ته راتو نو د راتلو نه مخکې سټیج سیکټري څوک و عیسی علیه السلام هغه کائنات ته وینا وکړه دا احمد نوم نه دی دا مولان چې په یو شي پسې ولګي نو دی بیا دا کې وایي دا احمد وایي څه دی د دې د لفظ ته چې ګوري دا د مونځ شکل دی وایي الف قیام دی دا ح نه ده دا د څه په شان ده رکوع په شان نه ده نو دا میم چې دی دا د سجدې په شان دی نو دا دال د تحیات په شان دی په دې کې خپل خوند دی ابا محمد کې څه وایي وایي په دې کې دا چې کله میم راشي نو دوه فیرې به دا جبه دا دواړه شونډې ستا یو ځای شي نه دا شونډه به دا شونډه ښکل کړي ادا به دا شونډه ښکل کړي دومره خوږ نوم یې وله کېښود بیا یو بل قرآن ورسره یو بل ناشنا کار چې کړی وایي چې څومره انبیا دي دا دومره ډېر دي د انبیا مونږ خو 1 لاک که نه لکه داسې موقع نه وه د عیسی علیه السلام نه مخکې چې نبي دي نه نو نبي خو لکه داسې خو نه لکه نه د واټسپ نه موبایل او نه ټلیفون نه لو سپیکر نو ته ویل چې په هره محله کې یو نبي و خو چې چې فی الا ارسلنا یو آیات چې په هر ځای کې موږ نبي لیږلی که نه په هر کلي کې موږ نبي لیږلی الا ارسلنا فیها نذیر دی که نه په هر یو کلي کې موږ لیږلی نو دا دومره ډېرو نو دا چې سټاپ شو د عیسی علیه السلام نه پس په دې خوا دا ټول انبیا چې ته ګورې د دې ټولو نومونه په قرآن کې دي د نوم
لکه عیسی ابراهیم موسی علیه السلام د خو پکې دوره دی چې سړی و چې صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې په پیرانو می محمد ویلې هغه ته لقب استعمال کړي یا ایها المزمل یا ایها المدثر دا یو د ډیفرنشل پوینټ دی چې دا په قرآن نه چې ته ګوري قرآن او صاحب قرآن نو ته به بیا وایي چې په قرآن کې اکثر دا غنو مو چې دا مختلف طه ما انزلناک علیک القرآن لتشقى دا مختلف قسم له نمونه ولا د لقب په صورت کې غري یو بل صورت دا ده چې کو مخالفین ورانه کړي نو یوازې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه کړي نور سره هم کړي نو هغه یو ته وی چې دا بیوقوف ته نو هغه ته الله پاک هغه ته په خپل جواب ورکا یا قوم لیس بی صفاحت ما ته ز بیوقوف نه نو مطلب دی جواب الله نه دی ورکړي دته وی چې خپل جواب په خپل ورکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوي چې هغه دا لیونه دی نو سوي نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون الله وی فرق شو کنه الته غوي ز بیوقوف نه ما دلته الله وی دا لیونه نه دی ما انت بنعمت ربک بمجنون دا یو بل یو ډیفرنشل پوینټ دی چې په هغه کې دی یو بل خبره دا و چې کله د غي سړی خپي انو الله وتسوي فانك باعيننا قران وسره دا سلوک قران صاحب قران ته سوي ته مخه پکېګا ته زمونږ په نظر کې زمونږ د نظر د لاندې ہماری نگاهوں میں ہے نو بیا وایي چې ما ستا په منځ کې پټي خبرې دي خلک ویل که سی وي وایي ته سکه خو نو هغه ته ځان له خبرې کړي کنه نو فاوها الى عبده ما اوها نو بعضې خبرې داسې دي چې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته چې بیا بیان کړي نو هغه د وخت مناسب بیان کړي لکه مثال په طور باندې د حضرت وایي چې ما ته یو ځای را کړی مقام محموده غایات څنګه دی مقام محموده کنه نه دا خو آیات نه دا خو تا دوا نه ربنا ان رب دا په دغه کې ده کنه په سورته بنی اسرائیل کې ده کنه نو تا مقام محمود ته ولېږي نو قران کې ورته وی ناغه دغه مقام محمود خپل چې ایکسپلینیشن چې کړي ناغه ډیر مزیدار دی هغه وی چې دا یو دي سي دی چې ماته به الله ها عسى ان يبعثك ربك دا وته چې مقام محمود نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام محمود خو نس ګوره کوریلیټ کوي وی چې التبا دا دغه نه دا قیامت دا خو د سخت خو سر نشته نو دا جهنم نه دی دا بلک اوبال شي د اوبال د پاره خټه کې پوتو کې سره دغه بکی پړسیږي با او چوي با نو چې چوي با نه د دینه به دا سروټ کې زی نو دا سروټ کې چې زینو کانه جمالتون لکه د وخانو په شان به غټه غټه سروټ وي چې انبیا بم عام خلک وسکه انبیا بم ډیر یریږي چې دا سروټ کا چرته مار ارتاونه شي تاسو هغه د جنجو په وخت هغه اسلام آباد کې چې دماکه شو او جړی کیمپ والا تاسو ته یاد دی کنه نو خلق وی قیامت کې منظر تی نو وجړي کیمپ چې ملټیپلای کې سو زلا نو انبیا بم یریږي ټول باندې به یو خوف حراسي نو وی چې انبیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ شي چیرې دا حالت به کله ختميږي دا مقام محمود غو ایکسپلینیشن چې کوي نو حضرت وی چې زه په مقام محمود په سجده کې په سجده پریوزم ازبه د خدای پاک دسی حمد بیان کم چې مخکې و مې د دین نه دی بیان کړي لکه سخته چې په سړی راشي کنه نو هغه بیا بل شانی هغه چې دغه قصه را کنه د هغه ظالم بادشاه څوک د مسلمانانو هغه چې ډیر شي حجاج ابن یوسف چې هغه ډون ته وی هغه سترګې میړندې دي نو هغه حجاج ابن یوسف خو طواف کا د به ډیر شي نفلونه کول هم به تلاوت ډیر شي کا نو هغه ته وی چې زه طواف خلاصوم اکه نه تعالی سترګې نه وی ټیک شوی نو زه دی وجنم نه خو لیدې چې د حجاج په دې کې خو دروغ نه هغه دړه وی دوا کړی دا چې خدای سترګې پتن درې کې کو سړی مې وجدي اسړی وته درولې چې دیونه تختی نو چې په خانه کعبه کې دړه وی دوا وکړه جو چې راته جو سترګې ټیکو نه وتا ته غوښته نه وي نو الله رسول وی چې په دغه وخت به زه دې دړه وی خو غاسم وغواړم نو ما ته الله سو ارفع راسك يا محمد سر را پورته کس غواړي سل تعتا
وایه چې څه غواړې وایي زه به هم چې د آسان حساب وکړئ دا خلق خو لکه په خولو کې په دغه کې ډوب دی نو الله به وایي چې دغه دی دا ډېره مزیداره ده چې خپل امت ته راپېش کا نو چې دی امت راپېش کوي نو چې د یو کس په پیش کوي نو په دې سکول کې چې دا ته لاړ شي او وایي چې د سکول یو هلک راشي چې مونږ ته یا انګلیش ووایي یا انګریزي دغه د میتس مونږ ته ټیسټ الو نو ته به قابل هلک نه پیش کوې ته لیونی چې نالایقه پیش کوې چې کم کس کوي هغه به پیش کوي چې امپریشن ښه شي که نه رسول الله صلی الله هلته اوس هم دقه چل کوي ابوبکر پیش کوي نه حضرت بکر رضی الله خو لکه دی چې اوس وی ابوبکر به ورته وایي چې زه خو ایجډ وم 38 سال عمر مې و وړوکوالی خو زما په دغه کې تېر شوی دی نو دیس صحابي پیش کا چې فرام ویری بګیننګ ستا سره لکه علي رضی الله عنه شه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه هم ته به راځې نو دلته ګوره خبره ته اوس ګوره هغه داسې ښې کورلیټ کېږي وایي دغه ته وایي ابوبکر ته به الله وایي چې ښه ته زه هغه څوک یې چې زما د حبیب سره په غارې سور کې وې دا سخته تېره کړې او زما حبیبو ویلي و ګوره دې الفاظ ته ګوره چې ما د هر چا احسان پوره کو صرف د ابوبکر احسان ما پوره نه کړی شو پوره ور یادوي ورته دا داسې خبرې نه دي دا فیډبیک دی او ستا د ابوبکر احسان به الله پوره کړي اوس یې جو پوره کوم ته ځه جنت ته ګوره که نه اوس عمر صاحب را پیش کا وی عمر صاحب چې راشي نو عمر صاحب ته به الله وایي چې ته د زما د حبیب مراد وې مراد رسول الله یو مریدی یو مرادی دا ډېر خواږه الفاظ دي موږ د پیر صاحب مریدان یو او چې د دې پیر صاحب څوک ډېر خوښي د خدای نه غوښتی دا به د هغه مرادي نو عمر چا غوښتی او رسول الله غوښتی او که نه خدای یو په عمرینو کې مسلمان کې نو ته زما د حبیب مرادې ته د اسلام شوکت او ستا د برکته په لکاو میله مربع میل تم ځه نو ورپسې چا نمبر دی تاسو خیر نو ښه نه عثمان صاحب دی که نه عثمان رضی الله عنه خو ډېره خوږه هغه وایي د هر چا هغه خپل وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر منزله تو نو عایشه به هم نیچرل خبره ده چې نن د اختر ورځ ده او دا میلمانه به ټول راځي خلک به د اختر ملاقات لي د ګاونډ کې زموږ یتیمانان او مسکینان هم دي نو حضرت دې وریجو غوړي په کار دي چې لکه ډوډۍ پخه ګدا خو اختر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره غصه نشته د اختر منزله ځي کم خلق چې د دین کار کوي سره څه نه ما به سراج الحق صاحب ته فکر کوم مېره د سره بس صحیح ځکه دی خو په منصوره کې دی یو وخت په فیصل آبادي بله په پېښور یا بیا په دیر یا بیا په دې نو دی خو نه ډیوټي کوي نه تنخوا شته نه یوې کوي نه ټریکټر چلی نه به یې درنګي دا ښه خلق چې یي که نه دی ځان وقف کړی هغې ته نو الله رسول خو جو واقعي وقف نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو عایشه به یې پرېښې ده تله چې خطبه ورته ورکړې چې واپس راغلی نو سامان ډېر شوی نو خلق لګیا دی خوراک کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په حیرت سره وایي عایشې اوس خو څه نه و نو هغه ورته وایي چې عثمان صاحب ته پته ولګېده او ستا چې څومره کورواله وې 7 سے لے کر 11 تک نو هر یو کس ته یو وخو باردار د غلې پیش کو نو اوس په هر کور کې هر څه ډېر دي نو چې په باردار وخې نو په هغې خو به وریجې به پې سوره وې او اوړه به سوره و او چې دغه به سوره و د هغې وخت چې کومه غذا وه ګبین به په هغه ورځو کې نو رسول الله به خوشحاله شوي که نه نو حضرت وی یو دا دعا وکړه یا رحمان سحل الحساب علی العثمان رحمانه باچا په عثمان باندې حساب کتاب آسان کې نو الله به تعالی ته وریاد کی چې عثمان تا چا کم کار کړو نو هغه ویلو چې سحل الحساب نو ما پتا آسان کو تمزه نو علي صاحب چې راشي وې د علي صاحب پکتو علي صاحب ډېر د غریبۍ عمر تیر کړی زکات مکات نه دی ورکړی ځکه سونه اخیره پورې صرف خیبر قلعه قبضه کول هغه فتح کول دا د هغه کارو او په هر وخت کې الله رسول ته پیش کېدل نو هغه چې ډوډۍ وکړه او روژې نیولې وه جو مسکین نیغ ولاړو جو هغه لی ورکړه وایي چې علي رسول وایي چې الله علي ویني نو د الله جلال به په جمال کې بدل شي د علي قیمت ته
او بیا به د دې نه پس د امت حساب د جلال په ځای په جمال کې هی کنه سړی سره خاص حساب کېږي دا ایگزامینر چې کوي بیا هغه لږ ریلیکس شي نو دا د هغې او دغه ما تا ته ښیي عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا وایي چې ته رسول الله وسلم دا قرآن او د څه ته وایي صاحب قرآن نو دا دعا نه دی ما په خیال دی ګوره چې دا ویې کو نو هغه یو ځای پکې په هغې دعا کې چې کوم آیاتونه دي او ما تا ته ښولي نو یو پکې په دې دغه کې دی علم نشرح کې دی نو ورفعنا دا را سره تاسو وایي لکه ورفعنا لکه ذکرک کنه نو ستا ذکر مونږ اوچت کو اوس راشه پریکټیکلی ته ګوره وایي چې د رسول دا واحد لیډر دی واحد رهنما دی چې د نوم پکار کر اغسته شي په اذان کې اشهدو ان محمد رسول الله په ورځ کې 15 وخت اغسته شي په ټوله دنیا کې نه پلانټ چې دی د ځمکه چې ده دا داسې چورلي د دې د چورلېدو د ورځې ده 24 غنټې کې چې دا 1000 میل فی غنټه په حساب سره روانه ده نو په دې کې ورځ شپه بدلېږي نو اول چې د انور ته کوم ځای مخامخي هلته سار شي نو ځمکه چې اول کوم ځای مخامخ کېږي هغه فیجي دی نو په فیجي کې چې سار شي نو هلته به بانګي که نه نو دا ځمکه خو اوس روانه ده نو د فیجي نه پس بیا استرالیا دی نو د فیجي بانګونه چې نو دلته بانګ وشو نو دا د دې 436 موږ په 430 سار کېږي او دا په 436 سار کېږي نو دی په 36 بانګ وي موږ په 430 بانګ ویلی نو هغه بل به په 450 بانګ وي نو دا بانګ روان دی چې د فیجي بانګونه ختمیږي نو د استرالیا بانګونه شروع شوي نو د استرالیا بانګونه چې ختمیږي نو الجزایر دغه نیوزیلند د نیوزیلند بانګونه شروع شوي چې د نیوزیلند بانګونه ختمیږي نو د الجزایر ملیشیا بورنی انډونیشیا دا غي شروع کیږي اچھا ختمیږي نو بیا د بنگلاديش شروع کیږي چې د بنگلاديش ختمیږي نو د انډیا شروع کیږي چې د انډیا ختمیږي د پاکستان شروع کیږي چې د پاکستان شروع کیږي افغانستان موږ نیمه غنټه شاته دی کنه نو افغانستان شروع کیږي چې وروسته سعودي کې د سار بانګ وي نو الته په پیجی کې ماسپخین شوی جو هغه د ماسپخین بانګ شروع کی نو ورفعنا لك ذکرک دې چې دا کوم انالیسس کړی دی چې دا واحد ذات دی چې په دې پلانټ باندې په 24 غنټې کې هر وخت د نوم اغسته شي او بل دا وللآخرة خیر لك من الاولى هر ډومبني کنډیشن نه به دویم کنډیشن ستاخی او یو دعا دا اگر چې تاسو ته بیا دی وجل الحیات زیادة لی فی کل خیر دا به دعا غواړي چې خدای چې په هر خیر زما د مخ کې نه لکه پروس کال منګه بدلته دغه نه کوله اعتکاف نه کا اوس به کو پروس کال منګه به تهجد نه کول اوس به کې پروس کال به تا صدقه ډېره نه کول اوس به کې داسې پکار چې تا هر کال د بل کال نه خی خپسې خوای منګه اوابین نه کول اوس به کې ځان سره په خپل حساب کې وی دا الله رسول د بډوکوالی نه الکوالی خو د الکوالی نه بډاوالی خو د بډاوالی نه د زمکه کې دغه کې قبر چې برزخ وته وي هغه خو د برزخ نه وروسته قیامت خي د قیامت نه وروسته به جنت خي وللآخرة خدا سټیپس دي کنه دا سټیپ پرورو برواني نو استاد پارم دا چې قران ته تداوي چې هر نوې سټیپس تاره جوړنه لکه پوخا موږ دروغ وي اوس نو وایو پوخا موږ ټوکې کولې اوس دغه د مذاق پنکاو اوس نکو دا مونږ اسماعیل صاحب راغلی او درس یې کړی او مونږ ته ویلو چې ولا یغتب بعضکم بعضا یاره مونږ پس دې نه بیا پرېږدو دې ته وایي وللآخرة خیر لک من الاولی او بیا یو بله خبره چې کوي ولسوف یعطیک ربک فترضی دا ورته قرآن وایي نو وایي چې ته به خوشحاله شې نه چې یو سړی تا ته وایي چې یاره مونږ له بلګه چینی رانه کې زمونږ کله چینی خلاصه شوې ده اته له بورې ورکې نو ته به نه وایې چې بس دا نه وه نو ته دوره ډېر درکې په طرزه دې ته وایي چې ته دومره خوشحاله شې چې بس وته چې بس دی که نه نو د الله رسول وایي هغه ته هم شرط یې وایي زه به تر هغې نه رضا کېږم تر څو پورې زما اخري امتي د دوزخ نه ایستلی نه ولسوف یعطیک ربک فترضی ما سره خو یې لوز کړی که نه
هغې لپاره ولا مختلفې طریقې را کړي وایي ستا دا امت نه دی وایي چې هغه ته زه به خوشحاله شم خو زما د امت سره چې اسان حساب کې وایي الله ته یې وایي چې یاره دا حساب ما ته حواله کړه نو وایي الله ورته وایي چې ولې وایي چې زما امت لکه شرمنده نه شي نو هغه ورته وایي چې یوم لا دا را سره تاسو یخزي الله النبي والذین معه داسې دی که نه زه به تاسو نه دغه کومه شرموم به م نه وشو نو چې حساب به زه کوم خو شرمو به م نه وایي چې تر دې پورې به ستا خیال ساتمه چې ته لکه اوس توبه وباسې او وایي چې خدای دا ناروا مې کړې نو خو شرمېږي خلک وایي چې خدم دا چل کړی نو تا ته یې څه وي الندم توبتن چې پړه کې نادمه شي نو دا توبه پوره ده الموحقین خلق به واوري نو الندم توبتن او بیا ستا د ګناهونو د معاف کولو دپاره موږ داسې طریقه رخ کړې چې بس خو چې هغه تکلیف در رسي موږ ګناه ډیلیټ کوو چې هغه تکلیف در رسي نو ګناه نو یو سړي پیسې په دې جیب کې ایښې وې او ناڅاپه دا تیرو بیا یې کتې نو دی به لږ خفه شي که نه نو چې دې ته سوره رسي نو ده ته چې کومه صدمه ورسېده په دې به د ګناهونه ډیلیټ شوي دا جیب په دې خطا کېدو چې دلته ومومي نو څومره به خوشحاله شي خو دا لږ ساعت چې و دا ورسره ولسوف یعطیک ربک فترضی بیا په آخرت کې چې ورسره څه کوي نو هغه یو کس خدا دی چې زموږ په شان چې وایي چې یو سړی وي او هغه به دومره ډېر شی نیک اعمال راوړي چې لکه د علم د غره مور اتحامه کې پهاړو کې طرح خو اذا تخلا کله چې به ځان لو نو ان بمحارم الله انتهکوها دی خو شیخ الحدیثو دی خو ډاکټر صاحب اوس برګو خو چې ځان له به شو نو بیا به ورانی کول دې سړي له به خدای پاک ټول اعمال ضایع کړي دا ډېر خطرناک دی صورتحال کله کله ونیو شي که نه نیک سړی په یو شي کې سړی وایي چې دا هغه انتهکوها دی او چې موږ ځان ته وګورو نو موږ هم هر یو په خپل لیول د ځان نه خبر یو چې کله موږ ځان له شوي یو نو موږ وراني کړي دي نو دا هغه ډېر ډراسټک سچویشن دی خو بل سچویشن د رسول الله سلام ولا سوف یعطیک ربک فترضی دا هغه یو امتي به راوغواړي او خدای پاک به د نور چادر چاپېره کړي مطلب چې په پرده به یې کړي او الله به ورته وایي چې دا دې کړو دی به وایي چې دا دې کړو چاو وایي دی به وایي چې قد حلکا زه خو تباه شوم ما خو ټول هغه ته پته ده نو هغه به ورته وایي چې زه ټول مې راته ګناهونه معاف کړل د نور دا صادر چې ته بیا لر کې او خلک ورته وګوري چې دا هغه بنده دی چې اړو په ژوند کې چېرته ګناه نه دی کړی یو پاسیبلیټي دا شته یو بله ناشته خبره بس کو په هغې کې چې ولسوف یعطیک ربک فترضی چې وایي چې حضرت عمر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر ناست دي او خدای پاک نه د سوال کوه چې خدای زما د امت خو چې جهنم نه بچ کې وایي خدای پاک ورته وایي چې یوه لپه به د جهنم چې پې شوی هغه یو لپه به تاله اسې درکړم جنت ته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نور نو عمر صاحب چې بس ته یو لپه پوره ده که د خدای لپه به لپی بعضې سړي دا مور ډېره سخي جو هغه ارس الوزي دا پلار یې شومي نو پلار یې چې دغه 10 روپۍ ورکړي نو ملک به وران کو دا مور چې تپوس کې هغې 2000 لیږلي افضل خان صاحب وایي زموږ دغه چې و که نه د طالبانو مشر څوک فضل الله وایي زموږ دا ټولې ښځې وي د خپل کالي فضل الله له ورکړل ښځو به دا ورکول که نه دغه نو ښځې ډېرې سخي د هغو لپه ډېرې او د دې پلارانو د لپې وړي نو ماله چې فرض که څوک راشي نو چې ما ته وایي چې سره کړم چې زه له 100 روپۍ ورکړم نو چې زه بیا د خپلې ټبر نه تپوس کوم هغې ولې زر ورکړي دا چې خپله لپی نو چې د الله به سوره لپی نو چې د لپې دا خبرې وکړه نو ابوبکر صدیق وایي حضرت عمر صاحب چې یو لپه پوره ده دا اوس دې ناستې نو ابوبکر صدیق وایي چې چا خیر کېږي ته به ولې خفه یې پرې چې بله لپه تې وغواړي نو چې دا حدیث وویني امام غزالی وی چې نور مې څه امید نشته او کېدی چې په دې لپه کې راشم دا قاري طیب یو مشهور د انډیا کې تېر شوی که نه دیوبند والا و وی قاري طیب وی چې زما خو دا خیال چې په دې لپه کې شیطان رانشي د هغه به هم تمه پیدا شي چېرې ما به هم راوباسي نو ولسوف یعطیک ربک فترضی نو یو طرف ته قرآن دی یو صاحب قرآن دی د صاحب قرآن نه هغه خلقو خوند واغست چې قرآن یې وي د قرآن نه هغې خلقو خوند واغست چې صاحب قرآن وي الله دې موږ ته دا خوند نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین